السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو هم ګورئ چې یار لګزري ګاډي سره ویډیو کړې ده، خو دا زما نیکانو سره د خدای ښه وکړي. هغوی د دوبۍ نه یو 3.5 ګنټې سفر دی ورته سر بنیاس ایسلینډ ورته وایي. هغې ته چکر له تلي وو، ځان له سالمې شپې لپاره بوټ بوک کړی وو. زه ورسره تلم نو موږ خو دا شی نه ولیدلی چې چا سره لاړ شو، نو بس هغوی سره دا غم نه چې یاره دا ډریور به کم ځای سملي او څه به کوي، انتظار به کم ځای کوي. خو ماشاءالله دا ښه خلک وو، ګاډې راله هم راکوي که چېرته ځې راځې وي پکې ځه. او موږ دله کمره هم بوک کړې ده، نو ډېر ښکلی ځای دی لکه د پاکستان شاړې دي. نو چې دې کمرې ته څنګه وردننه شو مو مې کتل، نو ما ته ښکاره شو چې زموږ وړه غونته کمره ده او پکې 4 بیډه لګېدلي یا 3 بیډه لګېدلي او سټپ بای سټپ د یو بل له پاسه پراته وو چې پکې د ناستې پاسې ځای هم نه. نو دې کمرې ته چې مې کتل نو ما چې اوس ورته وجاړم که څه وکړم. یو خو پکې غټ حال و، د بیډ ته وګوره وروره سپین بالښتونه، موږ ورته سپینه تولایي وایو، سپینه بلستنو، تاسو ورته رضایي وایي او څوک ورته پوم وایي. وروره دې کمرې ته چې موږ کتل نو خوب وتښتېده. پکې به مې په مشکل یو 2 ګنټې خوب کړی. ښه وروره پیزار پکې پروت، وروره لامبلو، ګرمې اوبه، یخ اوبه، هر سیسټم پکې موجود و. نو بس ویډیو مې پکې ځکه ونه کړه چې د بده مرغه په دې مخ مې سسپونه غونته راغلی و، دا مخ مې غټ شوی و، پړسېدلی و، دا پوزه مې سمه پړسېدلې وه. نو ویډیوګانې مې پکې ونه کړی شوې، خو دا یو ویډیو مې کړې ده. او یا الله نو په موږ مسافرو باندې خپل سپیشل پزل او رخه موږ کې ګرانه د مسافر مکمل تبادینی زندگی تیره کړه. پیسې وګټلې، خو چې کله د پیسو په خوند پوه شي نو بیا موږ بوډاګان یو، بیا په پیسو څه کوو. نو بس الله دې پرې مسافر خپل پزل رخه موږ کې تبادی مکمل ودونه وکړي. وروره راشي دلته کې ښځې هلته زاړې شي او خاوندان یې دلته زاړه شي. وروره چې کله کلي ته لاړ شي نو بیا بوډاګان مړه خو بس یو د خدای نه به غواړو چې خدای دې پرې مسافر خپل پزل رخه موږ کې بې انتها ګرانه ده.